خالق راته نه په دې ملک یو تعلیم سہولت زما په چوت اشتا سکولونو کې ماشومان په جړا دي یا په استاد نه یا په بیجی نه یا په لیټن نه او علماء ته وګورئ ټول په جمعهونو کې په جړا دي دا الله څونه قانونونه دي په دې سوال باندې نازل شو او تاجران تاسو ګورئ نن په بازارونو کې تاسو خپل روزګار ته نه پریږدي او بیا صنعتکار ټول کارخانې بندې شوې مزدوران بیکار شول وکیلان په بازارونو کې ځړي او د ملک دا حد دی چې د پولیسو ثانې هم غیر محفوظ دي د فوجیانو چوړۍ هم غیر محفوظ دي دا یې د امن صورتحال دی داسې ملک کې موږ زندګي تېروو نه په عدالت کې انصاف شته نه په ټاڼو کې د ظالم مخنیوی کېږي نه په کچرو کې چې کوم ظالم ته سزا ملويږي او دا څنګه پاکستان دی زه 14 اگست جشن ازادي منوم چې زه په اسلامي جمهوریت پاکستان کې اوسم دغه خو نه اسلام شته نه جمهوریت شته نه پاکواله ظلم دی قانون سره روان دی تاسو دې ګرانې ته وګورئ نن د بوله بوله په 9000 روپۍ دا کیلو چې په 1900 روپۍ دی غوړو چې په 3400 روپۍ تاسو وګاتو تاسو ټول الحمدلله مسلمانان جمعهونو ته ځئ خو چې په جمعات کې کله هم پرند نوشي سلام وګرځي د مسلمان پیسې ته وایي په هر جمعات کې د هر کوټه د چیغو پکار आवाज راځي سو کوئی دوايي نشته سو کوئی د کور کرایه منډه شو د مالک د کور نو بس سو کوئی زما بچو سو کوئی چینی نشته سو کوئی وړ نشته د درو ورځو وګورئ او چې پیدا ځای ته راوځي نوجوانان خويندې مندې په پیدا ځای کې ناشته یو کلیز په کلیز ماشومې چې د ورځولې په پیدا ځای کې ناشته لږ څه په ورته سو ورکوي دا د دې بل حالت او بیا دا به تاسو ته ډیر بخوبي معلومي چې زموږ وکلیز د کلیز ماشومان مدرسې ته نه سکولونو ته نه ځي ثابت ورو په ډیرانو باندې غټي وړلای پښاګي شاته ورځولې دا تاسو یې نه کوي او بیا غټي باندې کې په ډیرانو کې مور نه ویسي مور ولا په وټه دي وړه یقین وکړه چې ماشومان زینم چې نالو کې میخونه راوړنې مقداري څه پړې ورځولې دا د ملک معاشي صورتحال او که سلک نه روزګار ته ځان نه کوم نو هغه روزګار کې ماته سټیپ بای سټیپ ورکاوټ پیدا کیږي زنن په دې سټیج دا خبره ښکاره کوم دی اهل کارانو ته دې ټول حکومت ته چې موږ د 47 پاکستانیان یو موږ د 69 پاکستانیان خدا زموږ بدقسمتي ده چې موږ په 14 اگست د پاکستان زنده باد نعرې لګاو 364 ورځې زموږ پاکستان دی لري او موږ بشک مسلمانان یو د لا اله الا الله محمد رسول الله وایو او موږ صرف او صرف پروژه کې مسلمانۍ کوو موږ جالدار ټوپه پسر کو پنسي برکو او تصویر هغه چې ټک ټک شروع کړي وو یو د سپیشل زموږ د اسلام یې زه نن په دې بنیاد تاسو مخې ته ولاړ یم چې د بیدارۍ شعور زما په قوم کې پیدا شي د ظلم خلاف د اواز پورته کولو جرأت زما په قوم کې پیدا شي او دا نننی مجلس په دې بنیاد باندې دی چې دا ډرګ انسپکټر زنو د سوال په حواله نه برداشت کوو ډرګ انسپکټر خبرې نه کوم زه په دې علاقه کې په دې سواد کې چې څوک د قام سره ظلم کوي که په سر کې جنډه وقلقلول نه ولاړه ما د کمیشنر غوندې سړي مخالفت کړلی زه ډیپټي کمیشنر غوندې سړي سره جنګېږم د دې انسپکټر سره به تاسو جنګېږئ زه به شاته ولاړ یم ځکه دا ډېر کرپټ بددیانته سړی دی دا د غل بچی مخکې موږ بغلا کې نیولی و کرونا په وخت کې د خلکو سره سینیټایزر د خلکو نه اخیستي وو ماسکونه یې اخیستي وو دې اسسټنټ کمیشنر نیولی او پولیس نه و نیولی زه نه پوهېږم چې د ټرانسفر موجود دی څنګه په دې کرسۍ باندې ناست او زما دوکانونه تاله کوي او دا تپوس کوم چې دا باقاعده په دې کې شته دی نو چې دا سټیج اخیستی دی دی وایي چې ما سټیج اخیستی ځکه به دلته
خپل سرکاري ذمہداري ادا کړو. ما مشته راغسته ده زما یو کیمست راغسته چې سټې کې د زما ګرنه ګرنه کوي تا کوي دا ډېر لوی بیزتی زما شوې ده. دا د سواد د تمامو تاجرانو بیزتی شوې ده چې زما دکاندار د مټ نه نیول کېږي بهر راوستی کېږي او د هغه نه نظر زنګې ته کالي لګي نن درېیمه ورځ دا زه نه شم برداشت کولی. او ما مخکې هم دا خبرې کړي دي اوس ته ویل چې دا دنیا په کې غیرتوب نه خوړی کېږي د ظلم خلاف دا پسې نه غواړي موږ کمې بربادۍ دې لوی دي خو دونه ساده قوم یو بې حسه قوم یو مونږ چې لوی طالبانیزیشن په مونږ تېر شو لاندې به لاندېدو هغه به هم کلمې ویله پاسې چې به چاړه راغله هغه به هم کلمې ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خو نه زموږ قایدینو نه کابرینو نه محققینو دا څوک شو دا تحقیق وکړو چې دا ظلم د کم ځای نه دا غلم چې زموږ سره وشو. دا خو نه د مشرق پاکستان شانته سیلاب راغلو چې د بنګال خانې وړی او نه د جاپان شانته زلزله راغلو چې ټولې بندې هلته وې کړې وې. په هغې هم تاسو سوچ ونه کړو تحقیق ونه کړو د هغه ظلم خلاف موږ رافا نه شو. او زموږ سره چې کومې بې انصافۍ کېږي زه د دې حکمرانانو نه تپوس کوم چې طالبانیزیشن دا په ما مسلط کړو. زه لاړم ما د پټخېلې پورې پنډې منډې دا جوړه په خرګاډو کې ویولې. زه هغه ښه ومومه چې ما به د خلکو میزباني کوله. اشنغر خانان د پېښور خلک په اوړي کې زما په دسترخوانونو کې ناستو. دې بدقسمته پاکستان لپاره ما د جانونو قربانۍ ورکړې ما خانه بدوشي اختیار کړه ما روزګار ورشو. ما دې پاکستان سره دې پاکستان ته خو ما بنه بنه سواد ورکړی و هسپتالونه پکې وو تاڼې پکې وو روډونه پکې وو. دې پاکستان کې ما ته حقوق هم میلاو نه شو ما ته انصاف هم میلاو نه شو ما ته امن هم میلاو نه شو. لہذا نن په دې حالاتو کې چې زه د څونه کرمناک صورتحال نه تېرېږم څونه د دردناک صورتحال نه تېرېږم بې حسه انسان دی په دې کې چې تا په ما رحم نه لري ته زما روزګار ژوندی کوې چې ته زما روزګار ژوندی کوې ته زما عزت بربادې د خدای په قرآن کې ته زما لپاره روح خلاص ته د خلاصېدو نه یې نه ته د معاف کېدو یې بېګانه راپرېسته مختلفې جرګې ما نه راغلي خو یقین وکړه زه په خپلې برادرۍ سودابازي نه کوم ځکه زما خپل سیاسي ځای نشته. ما کله منډهی اواز پورته کړی زه اړتي نه یم لکه نه ستاسو د حقوقو دپاره اواز پورته کوم زما د ویلو امکان نشته خو ما کې ایمان شته جذبه شته غیرت شته همت شته. حکمرانانو ته هم دا خبره ښکاره کوم چې عبدالرحیم یارېدو والا نه دی. ما دا جیبونه ډېر لري ما نه پورې جیبونه ما کتلي ما له خوند راکېدل چې زه راشم آرام به وکړم دمه به شم او نه مور داسې زوی راوړلی چې عبدالرحیم ویلی زه مور ډېر په کلکه سجدې تړلی یم یارېدو والا نه یم کاوېدو والا نه یم. خو تاسو ته دا وایم چې 72 سال وشو تاسو خو جړاګانې وکړې دا چل دی هغه چل دی په دې جړاګانو باندې نه د انصاف باران ولیږي نه د امن هواګانې راځي نه د حقوقو نارې وهي. همت نه کار والی جرأت نه کار والی ما ته په دې پاکستان کې د روزګار مواقع راکړي. زه بېګا هم ما ستاسو ملګرو سره دا خبره کړله چې یو غلطي ده یو غلطي ده کله غلطي وشي بیا مناسب سزا پکار ده خو چې غلطي وشي هر څوک چې که د پولیس افسر دی که د ضلع انتظامیه افسر دی که د ډویژن افسر دی غلطي درګذر پکار دی او په دې بنیاد پکار دی چې موږ تباه شوي وو سیلابونو زلزلو طالبانیزیشن او که څه لږ ډېر کسر زموږ سره و نو کرونا موږ خیراتیان یو تاسو کرونا هم ولیدل چې په کرونا کې نه حکومت زموږ امداد کړلی نه یې موږ له مالي مدد کړلی نه یې موږ له د راشن مدد کړلی خو بس موږ کوي چې کرونا سے ډډو ډډو مت افسران په بنګلو کې ناست وو علاجیانې کولې او صرف ډاکټران او تاجران ورته پرېښودي چې ورته جنګېږي هر ځای کې زموږ سره بېانصافي کېږي. زه زیات په تفصیل کې نه ځم ستاسو د کمیسټ برادرۍ پریس کانفرنس و
انشاءالله چې تاسو د برادرۍ مشر پریس کانفرنس وکړي همت به نه کوي ټول به زما سره بندو دوکانونو ته ځئ دا دوکانونه زه په خپل لاس کولوم د دې سپیکر د بندولو چیرې زده کړی او پورین د ګناهونو چیرې مې زده دی او که هغه لاره به ځم په کومه لار چې به روز الله بل کال تللی وم او که بیا یې داسې بند کړم بیا به داسې ځم یا به دې ستړی شي په بندولو باندې دا لار به شي او یا به زه همت وکړم دا یقین درکوم چې عبدالرحیم همت زه کې دی او نن چې کوم کامیاب سټرایک تاسو کړی دی ستاسو له زمان توقع هم د دې سټرایک وه چې تاسو پوه خلک یې تعلیم یافته خلک یې د په دې سټرایک ستاسو نه نننۍ جرأت ته د ظلم خلاف د اوازو چتېدو ته ستاسو عظمت ته زه سلام پېښ کوم